په لار باندې روان او اچانک ستا خولې ته مچ یا ماشه یا داسې ګرد او غبار تیر شول، ستا مرۍ ته راغلل، هغه تیر شول، روژه پې ماتیږي که نه ماتیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین، بله مسله د تاسو سره شریکول غواړم. ډیرو خلکو ته په دې کې کنفیوژن دی. مسله دا ده، بعضې وخت کې انسان هغه په لار باندې روان وي، په بازار کې وي، هلته ډیر زیات دوړې وي، خاورې وي، یا داسې روان دی یو سړی خبرې اترې کوي او خولې ته اچانک ماشه راغلو یا مچ راغلو، هغه تیر شو. یا په موټر سایکل روان دی بازار کې او هغه ګرد او غبار خاورې یا داسې دوړه ده هغه خولې ته دننه وته تیره شوله، په دې روژه ماتیږي که نه ماتیږي؟ نو محترمو ډیرو ملګرو تپوس کولو اسانه مسله ده، دې سره روژه نه ماتیږي. که یو سړی په لار باندې روان دی او مچ د دې خولې ته ډایرکټ رالو تیر شو یا داسې ماشه راغلو هغه تیر شو، خو د ده خیال نو، قصدن عمدن دا کار نه کوي، د ده پام نو، همداسې اچانک تیر شو یا داسې دوړه راغله، خاوره راغله، د ده تیر شوله، هغې سره روژه نه ماتیږي چې د ده قصد او اراده ني. او که یو سړی په زوره باندې مچان وي، هغه ته پته چې دا خولې ته ننوځي یا ماشې وي او دا خوله کولاو کې په زوره باندې مچ یا ماشه تیر که، نو بیا خو ښکاره خبره ده محترمو چې دې سره بیا روژه ماتیږي. نو محترمو دا مسله خپله هم واورئ او نورو مسلمانانو سره هم شریکه کړئ. داسې د نورو مزیدو مسایلو دپاره زموږ دا چینل فالو کړئ، سبسکرایب کړئ، تاسو ته به ډېر عجیبه نوي مسایل ملاویږي.